بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على رب سيدنا. نو ویلو چې په دې علم البيان کې مثلا درې خبرې تاسو کومه د تشبيه متعلق په خبرې کومه او د مجاز په اړه کې په خبرې کومه او زه به تاسو ته کنایه په اړه خبرې کومه. نو لاولې د مجاز وې زه د مجاز خبرې وکړي خو د مجاز په جندل چونکه موقوف ته په حقیقت په پیژندلو باندې لاول د حقیقت تعریف کړو چې دا کلمې ته ویل کېږي چې استعمال کړل شي په هغه کې د سره پر چې دا و ذکر شي په اصطلاح د تخاطب کې او بیا د دغه په تعریف کې د سن مرتوي د حقیقت په تعریف کې د وځ ټکر راغلو د وځ معنی وکړل چې وځ څه ته ویل کېږي نو وځ ویل کېږي چې هغه تعین اللفظ لدلاله على معنى في نفسه یعنی یو لفظ د داسې معنی لپاره چې په خپل ځان باندې په خپل دلالت کوي زم د بلې کلمې ته محتاج نه وي. نو بری کې بیا خبرې کړې چې رئیس موفید د خدا شامل له حرف شامل له کنه شامل او د وجه تعریف نه مجاز وشتو مشترک اتنه دی وته او کنایه پکې وته نه لګنده او نو بری کې اختلاف دی د مصنف رحمت الله باندې کنایه تیم مدلله او بعد کسان وایي چې کنایه پکې داخله ده او کنایه پکې څنګه داخله ده او چې بیا وایي چې را علی معنی بنفسه نو د بنفسه نه دوه مطلب لري یو خدا مطلب ته چیرته قرینه بني چې هغه معنی وي د اراده د موضوع لهونه او دا چې قرینه مراد قرینه لفظیه نه موږ دا خبره ځوانه غلطه ده یو مجاز پکې ځکه نه داخلو چې هغه د معنی موضوع له اغستلو کې معنی موجود ده او قرینه لفظیه پکې موږ مجاز یو خدا لولنه خبره ځکه غلطه ده چې د موضوع په تعریف کې د وجه په تعریف کې تا موضوع له ټکي ذکر کو او دا دور لازمي دی نه او بل ته چې را قرینه پکې قرینه مسیب لفظیه مجاز کې کله قرینه معنوي په کوم موجود دي ضروري نه چې بعض کې قرینه لفظي او بعض کسان وایي چې دا کنایه په کې څنګه داخله ده چې په تعریف کې دا معنی موضوع له موږ مراد اغستل شي موږ ورته جواب ورکړي چې دا کنایه نه حقیقت ته مجاز ده حقیقت خو ځکه نه لري چې دینه معنی موضوع له د دې لپاره دا وځ شي نه او مجاز ځکه نه لري چې معنی موضوع له هغه لازم د معنی اصلي ته مراد اغستل کیږي. بیا دا خبره کړو کنه چې لکه هر یو لفظ دغه وی عماد ابن سليمان چې هر یو لفظ د خپل وظیفه د بګ ضرورت نشته کوئی لفظ سره د خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي لفظ په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي موږ ته سلور خبرې کړې کله لفظ په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي بیا خدا و چې په هر ځای په هر ټکي هاي او شان دی هاي معنی نه بدلیدل ځکه د لفظ معنی بیا نه بدلیږي او دویم دا چې لکه هر یو انسان په هر یو لفظ په هر معنی باندې کویدل ځکه دا دلیل خپل مدلول علی چرته نه جدا کیږي او بیا تریم دا وا چې بیا په کار دی چې هر لفظ په معنا حقیقت باندې دلالت کوله په معنا مجازي باندې دلالت نه کوله حال لري چې ډېر چټي کې دي چې په معنا مجازي باندې دلالت کوي او سلورم دا چې بیا بلکه منقوله په منقولان هو کې په منقولای باندې په منقولې باندې بیا دا لفظ دغه مراد نه غستل کېږي حال لري چې منقوله د څه مراد غستل کېږي او دغه علامه سراقی رحمۃ اللہ علیہ دې خبره دا مطلب ذکر کړی دی چې د دینه کبع علم الصرف ولا علم الاشتقاق ولا کم د لفظ د لپاره کم مخصوص خاصیتونه چې هغه دې ذکر دي چې د بعض الفاظو کې نرمي وي نه هغه په معنی کې هم نرمي په بعضو کې سختی نه هغه په معنی کې هم سختی وي لکه فصم بری کې د افا بری کې رخوت ته همسته پکې نو دا هغه ورته چې وګوري چې حکومت نشي او قسم بری قاف کې شدت ته پکې او جهر ته پکې نه هغه ورته چې هغه یا دغه شانته د الفاظو هغه وزنونه سره لکه فعلان فعلا دې کې بیان کلمه باندې متحرک ته نو دا د هغه الفاظو د لپاره چې د استعماليږي دا ستون لپاره د وزن استعماليږي فعلان او فعلا وزن چې پای کې تحرک موجود وي لکه دغه نزوان او صیدا حیدا د ټکی چوي او لکه فعلا نو بری کې بیان کلمه باندې ضمنه مضموم دی نو دا د هغه ذکر لپاره استعماليږي دا معنی لپاره چې کم کې لکه انضمام وي لکه هغه ان خطلی پرې پوره یا خو هغه طبيعي وي د سره جدا کېږي نه او یا د جدا کېږي خو ډېر وخت بعد جدا کېږي دا زور سبق وو د حقیقت تعریف لا شو د حقیقت تعریف نو رسول الله مجاز تعریف کوي نو د مجاز لغوي معنی سره او د مجاز څنګه اصطلاحي معنی سره نوې مجاز څنګه مصدر میمی دی مصدر میمی هغه مصدر ته چې دای په شروع کې میم راغلی او مصدر کله په معنی د اسم فاعل وي او کله په معنی د اسم فاعل وي نو مجاز دا مصدر چې کله په معنی د اسم فاعل شي نو بیا معنی الکلمه الجائزه یعنی هغه کلمات چې خپل ځای پر خودل لري خپل ځای پر خودل او بل ځای ته اوړي الله او کچرتا
دا مصدر په معنی د اسم مفعول شي نو بیا الکلمه المجوز یعنی هغه کلمه چې هغه خپل ځای پرې خو د خپل ځای راي پرې خودل او د خپل ځای اوریدل د بل ځای ته بل ځای ته خپل مکان اصلي پرې خودل بل ځای ته تجاوز کړي لري واښو به معنی دا په اسرار البلاغت کې علامه شیخ عبد القاهر رحمت الله علیه د مجاز د معنی ذکر کړی دا چې مجاز مصدر میمی نه او یا په معنی اسم فاعل نو الکلمه الجائزه او یا په معنی اسم مفعول نو الکلمه المجوزه او مصنف رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا خبره لیکل په ایضاح کې چې لکه دا مجاز سره د لارې ته لګي لکه عربیانو جعلت کذا مجازا الى حاجتي ما دغه خپل لار چې خپل حاجت ته دغه طریقه دغه لار چې دا جوړ کړل دا او مجاز ته مجاز کو چې دا خپل معنی اصلي الهو بل ځای ته دا لار جوړه واښوي دغه دې پوره بیا زمخته والمجاز في الاصل مفعول مجاز واسه مجوزون مجوزون مفعول نو يقال واو قاعده به کوته لیدله چې واو متحرک دی او ما قبل لري الف ساکن دی د واو حرکت ما قبل ته ورکو او بیا موږ چې د واو حرکت ما قبل ته ورکو نو موږ حرکت ته ګورو که حرکت ضمیه را کسره راغلو په خپل ځای به پریدو او که حرکت فتحه راغلو په الف سره په الف سره وځو لکه یقولون یقولو جو یقول په خپل ځای پاتې شو یبيعون یبيع په خپل ځای پاتې شو خو یقولو یقال شو یبيع یباع شو ویلې دي کنه خبره نو مجاز دا په اصل کې مجوزون او مفعول وزن مجوزون من جاز المكان يجوز د جاز يجوز نه ده جاز يجوز د باب نصرين سرنا اذا تعداه کله چې دا واوړي د خپل دینه نقل دا نقل کړل شوی ده الى الكلمه الجائزه نه چې کله په معنی اسم فاعل نه بیا کلمه چې اوریدون کې وي جائز سمونه المتعديه مكانها الاصلي چې د خپل اصلي ځای نه اوریدون کې وي خپل اصلي ځای پر خودلې بل اصلي ځای پر خودلې بل ځای ته اوریدلې اویل کلمه المجوز بها یا دا مجاز کچرته مفعول په معنا باندې شي نو بیا الکلمه المجوز کلمه چې هغه اوریدلې شوی ده علامانه انهم جازوا بها چې دې تجاوز کړه بری دا وعدوها او دا اوریدلې تجاوز کړه لري مکان الاصلي خپل اصلي ځای نه کذا ذکر الشيخ في اسرار البلاغه ودا شان دا خبره ذکر کړی دا شیخ عبد القاهر رحمت الله علیه په اسرار البلاغه نومي کتاب کې وذكر المصنف رحمت الله علیه او مصنف رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا ذکر کړی دی په ایضاح کتاب کې چې ان ظاهره چې ظاهر دا انه من قولهم چې ظاهری کې د قول چې جعلت كذا مجازا الى حاجتي نه مجاز لکه په معنا طریقا یې ګرځول د ما دغه طریقه لاره د خپل حاجت لپاره علامانا جاز المكان سلكه جاز المكان بمعنى سلكه ينتلل دی په ولا روانه فإن المجاز طريق الى تصور معناه دغه مجاز دا طریقه لار ده د خپل معنی د تصور د پاره وس مجاز څنګه دا په دوه قسم نه یو مجاز مفرد ده یو مجاز مرکب ده نو مجاز مفرد چې ختميږي کنه دا موږ بلا کلمي را شعر کړی بیا ورسو مجاز مرکب وي نو مجاز مفرد چې نه دا هغه د ویلېږي الکلمه المستعمله في غير ما وضعت له في اصطلاح بالتخاطب الذي ویل شوی الکلمه المستعمله فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب کومه دل کېداره الكلمه المستعمله فيما في غير ما وضعت له في اصطلاح بالتخاطب على وجه يصح مع قرينه عدم ارادته وې مجاز دا هر کلمې ته ما ته فکر ده کنه نه مجاز دا هر کلمې ته ویلېږي چې دا د غیر موضوع له د پاره کم سره پار چې وذکر شي پای کې استعمال نه په اصطلاح تخاطب کې خدا سے قرینه به کې موجوده وي چاوي چې زمانه لګي معنا موضوع له اراده غسل صحیح نه دي واښو به معنی قرینه به موجوده وي چې الګي معنا مجازي معنا موضوع له غسل سری مانع به موجوده ممتنع دي صحیح نه دي واښو مجاز مفرد دا کلمې ته ویلېږي چې په کم اصطلاح کې تخاطب کې دا اصطلاح په اعتبار سره دا کوم اصطلاح کې چې تخاطب یې په کوم اصطلاح کې خبرې کولې کېږي پای کې دا غیر موضوع له په ځای باندې استعمال شي نه چاره بار چې وځي پای کې استعمال شي نه او په دغه باندې قرینه موجوده وي قرینه باندې موجوده چې لګي لفظ دا معنی موضوع له نه مراد لکه ما ته ګوره رأيت اسدا يرمي ته ما ولیدو منظره چې څه چل کو
وشتل نو دلته دا اسد دلیل په معنی دی یو دی حیوان مفترس او یو دی رجل شجاع نو دلته د ایتو اسد يرمینا دا حیوان مفترس نه مراده بلکې د دین رجل شجاع مراد دی ځکه دا استعمال شوی د هغه معنی کې کوم د پارچ نه دی وځکل شوی او قرینه په دې باندې موجود ده یعنی دا يرمی په دې باندې قرینه ده چې دلته دین حیوان مفترس نه مراد ځکه حیوان مفترس نه وشتل نشي کولای واښو بني معنی پوښوي ها او معنا موضوع له چې د پرېری او معنا مجازي عقل نو بدی کې علاقه پکار ده سبق پکار ده تعلق چې لري باندې یو بل سره تعلق وي که تعلق نه نو بیا به هم نه شي وګوره فواید کوی ته وګوره وسو ام اخا وفالمجاز مفرد ومركب مجاز قد قسم له مفرد او مرکب ده او وهما مختلفان دا مجاز مفرد او مرکب د باندې د بل جدا جدا دي فعرفوا كلنا على حدتين نو مصنف رحمت الله علیه دي نور خلق دي علماء تعریف کړل د مجاز مفرد او د مجاز مرکب جدا جدا اما المفرد مفرد ستوي فهو الكلمه المستعمله دا کلمه چې استعمال کړل شي و الكلمه المستعمله بلسر احتراز راغی عن الكلمه قبل الاستعمال دا چې کلمې چې استعمال شي لانه دا مقام شي دي فإن ليس بمجاز ولا حقيقه ځکه لفظ د وزن ورسره د استعمال نه مخکې نه حقیقت نه سوي في غیر ما وضعت له بدی سره احتراز راغی احتراز د بیان الحقیقت د حقیقتنا مرتجلا كان او منقولا که حقیقت مرتجل وي او که حقیقت منقوله وي حقیقت مرتجل دي ته لیکي چې معنا موصوله په دې باندې غیر موصوله ته عقل یا د لفظ د یو معنا نه بل معنا ته منتقل شي فمنس کې به مناسبت نه وي د حقیقت مرتجل وي او که بدبانو په منس کې مناسبت نه د حقیقت منقوله وي هغه پوښتنه مې باندې د سره بار وځکل شعر امانه بل ته لکه جعفر جن نه دا لکه د چانوم کې خو دې او جعفر ته نه هرتم جعفر به نو زری عالم او د دې نه ریبل سره دا نشته تعلق نشته خدا ورته ویل کېږي وځ نه دي د حقیقت مرتجل وي او حقیقت منقوله چې یو لفظ نه بل لفظ اخلي او په منځ کې چنن داسوي دا مناسبت پکې وي او غیر ما يدين علاوه كتبل شيء ان مرتجله او د منقولنا علاوه لك مشترک او مشتقات او د نور وقولوا في اصطلاح بالتقاطب اصطلاح بالتقاطب د دینه مطلب چې د دینه سوته متعلق ودا متعلق د لور کوئی ترکیب کړه ده چې دا فی اصطلاح بالتقاطب چې دا متعلق ده بقوله وزعان د مصنف پر قول سره چې او وزعت ده وقيد بذلك او بدي سره وې په اصطلاح بالتقاطب بدي سره دا قید ده کوله چې بدي سره هغه مجاز مستعمل وسی لکه ما ته فکر ده کنه فکر لکه من ویډیو کنه چې صلات د لغت په اعتبار سره سره بار وزنه د دعا لپاره وزنه او چې دا کړی دغه تر راوړي د فقهاو تر راوړي نو فقهاو د دعا لپاره وته کړل د سره بار وته کړل د ارکان مخصوصه لپاره وته کړل کنه نو د صلات د ارکان مخصوصه لپاره داخلي په اصطلاح د فقهاو کې اخلي د صلات د ارکان مخصوصه ولا معنا اغستل حقیقت ته او په دغه فقهاو په اصطلاح کې د صلات نه دعا ولا معنا اغستل سره مجاز ده او د لغت په اعتبار سره د صلات نه دعا ولا معنا اغستل حقیقت ته او د صلات نه د ارکان مخصوصه په لغت کې راغستل سره مجاز نیو لفظ په یو اعتبار سره مجاز ته په بل اعتبار سره حقیقت ته موږ په اصطلاح د تقاطب داخلي په څه کله کولای وقيد بذلك او دې قید لګول يدخل المجاز المستعمل فيما وضع له تفارج اصول دین هغه مجاز مستعمل چې اکثر لپاره او تکل شي پای کې استعمال په اصطلاح اخر کلفظ صلات لکلفظ صلات اذا استعمله المخاطب بعرف الشرع کله چې مخاطب استعمال کوي هغه په شریعت د په دعا کې نه دا مجاز ده فانه وان كان مستعملا اگر چې دا استعمال شرع فيما وضع له في الجمله فليس بمستعمل دا نه مستعمل فيما وضع له باج کې وضع شيء في الاصطلاح الذي باج اصطلاح کې وقع به تخاطب يعني الشرع لکه پوښتنه مې باندې ول یخرج او د پاره چې اوزي په حقیقت سره ما يكون له معنى اخر باصطلاح اخر چې داغي په بل اصطلاح کې بل معنی لکه دغه دعا ده په یو اصطلاح کې یو معنی او بل اصطلاح کې بل معنی ده صلاتو په یو لفظ په اصطلاح کې یو معنی دی په بل کې بل كلفظ الصلاه المستعمل بحسب الشرع في اركان المخصوصه لغلبت الصلاه د استعمالي په اعتبار شرع سره په ارکان مخصوصه کې فإنه يصدق عليه پریون صادقي کې چې کلمه مستعمل په غیر موضوع کې لكن بحسب اصطلاح اخر لیکن په بل اصطلاح کې چې هغه لغت ته نو بری کې دا دغه مجاز ده لا بحسب اصطلاح بتقاطب الشرع لکه پوښتنه مې باندې
چې لکه یو لفظ په یو اعتبار سره حقیقت او په بل اعتبار سره نه نو چې په کم کې استعمال شوی او پای کې ته استعمال په اصطلاح کې نوای کې حقیقت او په کم کې وځ شوی او پای کې نه استعمالېږي نو مجازي خو شوي على وجه يصح په داسې طریقې باندې صحیح وي نو على وجه جار مجرور متعلق به مستعمله پورې ما قرینه د داسې قرینه ما قرینه دي د قرینه عدم ارادته چې دا غي اراده نه کولای کیږي چې دا قرینه اراده نه کولای اراده الموضوع له یعنی چې د قرینه موجوده وي چې قرینه په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته د معنی موضوع له اراده نه کړل شي دا چې قرینه موجوده چې هغه دلالت کوي په دې خبره باندې چې اراده د موضوع له نه کړل شي لکه پوه شو لکه موږ تاسو وې رأيت اسدا يرمي نه لګي د اسد نه رجل شجاع مراد ده او په دې باندې يرمي تقاضا کوي د دې خبره دلالت کوي په دې خبره باندې معنی موضوع له مراده من العلاقه فلا بد للمجاز من العلاقه نو المجاز لپاره علاقه ضروری ده علاقه تعلق یعنی معنی موضوع له موږ پریدو او معنی غیر موضوع له موږ اخلو نه دې باندې به څه به کار ده تعلق به کار ده څه به کار ده تعلق به کار ده ليتحقق الاستعمال على وجه يصح لپاره چې صحیح شي متحقق شي استعمال بعد طریقه باندې صحیح وي وې کا لکه ګوره رجل شجاع ده کنه دې ته سره اسد څه کوي ما چې دوانو په میز کې مشترک شي چې نه هغه بعد بهادری ده چې بهادری پکې نه نه د بیا رجل شجاع ته اسد نشي ویلې خو شو ویل معنی او په دې علاقې سره چې دا غلط وته لکه یو سړی هغه تعالی کتاب درکو تور ته چې تا ته وځي لکه خود هاذ الفرض دا فرض واخله دا کتاب د فرض خونه نه اول دلته کې دی کتاب ته دا فرض ویل چې دا په غلطۍ باندې ځکه چې د دې فرض ته کتاب ویل دیګه ګڼو په مس کې علاقه نشته سبق نشته علاقه معنی تعلق فلا بد للمجاز من العلاقه ضروری ده مجاز لپاره علاقه تعلق ليتحقق الاستعمال لپاره چې متحقق شي استعمال على وجه يسيو په داسې طریقه چې صحیح وي انما قيد بكون على وجه يسيو وعلى وجه يسيو قيد بغزك ولا بوشتات العلاقه علاقه ولا ذكر شرط لا ليخرج الغلط چې بدې سره سوزي غلط دي من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس لکه زموږ دا قول چې دا لکه دا اسواغلا مشيرا الى الكتاب چې تبغي اشاره کوي صدا کتاب ته لان هذا الاستعمال ليس على وجه يسيو لکه دا استعمال په دې طریقې باندې صحیح نه دی وانما قيل بقول ما عدم قرينه عدم اراده وې دا چې په کوله کو کنه چې قرینه موجوده وي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې معنی موجوده دي مراد نه غستل کېږي چې قرینه موجوده چې معنی موجوده دي مراد په دې سره کنایت یو باسله ځکه په کنایه کې معنی موجوده هو لازم مراد غستل کېږي ليخرج الكنايه لانها مستعمله في غير موضوعات له ځکه دا کنایه کو استعمالي کې بغیر موضوع له خو ما جواز اراده موضوعات له سره دي نه چې لري نه او موضوع له اراده مغسل کېږي لکه پوه شوي نو مجاز داغي لغوي معنی او اصطلاحي معنی او د مجاز په تاریخ فواید قیود دا كلمه استعملت في غير موضوعات له في اصطلاح بتخاطب على وجه يصح مع قرينه عدم ارادته پوه شوي چې لکه مجاز دا کلمې ته لګي چې استعمالي کې بهر سره سره بهر نه وځل شي په اصطلاح د تخاطب کې وداسې قرینه به موجوده وي چې هغه دلالت کوي په خبره باندې چې لګي معنی موجوده او اصل صحیح نه دي واښوي یاد بشي زي